بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک اختتامی لمحات دي. اختر راتلون کې دي. په دې اختر کې زموږ د مسلمانانو یو معمول د زمانو راهسې را روان دي چې مسلمانان په دې ورځ باندې خپل خپلوانو د صالحینو قبرونو زیارت لذي. ځینې خلک د دې مسلمانانو او د دې معمول مطابق د هغوی زړونو کې شکونه چوړي ته پوښتنه کوي. نو عزتمندو دا زیارت چې کوم دی دا د زارا یزور زورم نه دی، معنی دی ملاقات، لیدل، قتل، رغبت، میلان، او په اصطلاح کې عرف عام کې یو کسلا د مینې محبت ادب احترام په بنا باندې دغه ملاقات لتلو ته زیارت وایي. همدغه شان د هغې نه مزار دی، موضع زیاره د زیارت ځای همدا شان زائر دی هغه کس چې هغه زیارت کوي. نو څلورو امامانو په نیز باندې د قبرونو زیارت کول دا یو مستحب عمل دی. په دې کې هیڅ قسمه اختلاف نشته دی او هر وخت کې زیارت کولی شي. ځینې فتاواجاتو علماو په هغې کې لیکلي دی چې غوره ورځې یې ښودلي، په هغې کې د ګل ورځ، دا شان د زیارت ورځ، د جمعې ورځ، د هفتې ورځ یې ښودلي، د ذوالحجې ورځ یې ښودلي، د عاشورې او د اخترونو ورځې ښودلي چې دا غوره ورځې دي چې په دې ورځ باندې انسان قبرستان ته لاړ شي. او د پښتنو چې کوم حساب د ورځو دی، کوم نمونه هغوی اخلي ورځو ته، خالی اتوار، ګل، نهې، شروع، زیارت، نو پای کې ورځ د زیارت ده. او پښتانه د زمانو راهسې په دې ورځ باندې به هغوی د صالحینو د خپلوانو رشتهدارانو زیارت لتلو، د هغه ورځې نوم زیارت شو. نو لہذا دا ډېر پخوانی عمل دی، یو ښه عمل دی. نو دا اوس موږ د حدیثو په رڼا کې ثابتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف کتاب الجنائز کې دا حدیث دی، فزور القبور فانها تذکر الموت. تاسو د قبرونو زیارت کوئ ځکه دا د قبرونو زیارت دا تاسو ته مرګ یادوي. او ترمذی شریف حدیث دی، نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الموت. ما تاسو مخکې د زیارت القبور نه منې کولی، اوس یې کوئ، د قبرونو زیارت کوئ ځکه چې دا تاسو ته مرګ یادوي. او مستدرک د حاکم کې دا الفاظ دی، فإن فیها عبرة، چې په دې کې څه دی؟ عبرت دی. نو دا عبرت په بنا باندې خلک ځي. او د اختر موقع کې تک دا یو ښه عمل دی، ښه کار دی، ځکه اختر موقع دا د مسرت او د خوشحالۍ موقع وي. او عموما کلم چې په انسان باندې خوشحالي وي، مسرت وي، دا د فکر آخرت نه غافل شي. او چې دا کله قبرستان ته لاړ شي نو د فکر آخرت ته رغبت پیدا شي. او دا سوچ کوي، دا فکر کوي چې دا کس تیر اختر کې یا تیرو اخترونو کې زمونږ سره په دې خوشحالو کې مونږ سره شریک وو، نن د منونو خاورو لاندې پروت دی. دا حال به زما هم وي که څه کال وي که کال لري، زما اختر به هم دغسې، بلکې اخترونه به د دې خاورو لاندې راځي. نو چې آخرت نه هغه غافله نشي. بل د دې طریقه کار دا دی چې کله انسان قبرستان ته ځي نو په کار دار چې په هغوی سلام واچي. حدیث شریف دی، مسلم دی، السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء الله بكم للاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. دا سلام بواچي. بل حدیث شریف کې دی، ترمذی شریف حدیث دی، السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. دا به وایي. دا نه پس چې کوم چا زیارت لتلی دی قبلې ته به شا کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي، او د دې مزار طرف ته به مخکې د هغه سینې ته ودرېږي، یو ځله الحمد او درې ځله به هغه قل هو وایي. نن هم د مدینې منورې د خلکو دا معمول دی چې هغوی سهار جمع وکړي نو فورا هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شیخینو سلام کوي. د هغوی نه پس بیا په جمع سره اکثر خلک دا د بقیع قبرستان ته ځي او هلته د عام مسلمانانو لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. یو دوه احتیاط په دې کې ضروري دي چې موږ نه پای کې بې احتیاطي کېږي. یو دا چې مقبره کې د سپلو سره ګرځېدل دا ممنوع دي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرستان کې روانو، یو کس یې ولید چې پیزار سره په قبرستان کې ګرځي. نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ای د پیزار والا خپل پیزار وباسه. ولهذا په کار دا دی چې بغیر د پیزار هم قبرستان کې وي. ها که چېرته ازغي وغیره نقصاني څیز وي نو بیا پیزار سره هم تلی شي. دویم احتیاط دا دی چې هسې نه د نورو قبرونو باندې د بل چا په قبر باندې خپې کېنې یا په هغې کېننې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکې یو کس په سکروټه باندې کېني او هغه سکروټه د هغه
کپړې وسوځي او د هغې نه پس د هغه سرمن وسیږي، دا بهتره ده دې نه چې دا په یو قبر باندې کینی. نو ډېر خلک د خپل خپلوانو یا د صالحینو زیارت لذي او په نورو قبرونو باندې خپېږدي یا په هغې باندې کینی، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. نو لہذا اختر په ورځ باندې قبرستان له تګ کې هېڅ قسمه څه منې نشته، یو جایز عمل دی، یو مستحب عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام معمولاتو کې دا بقي قبرستان ته بتو او د احد شهداو زیارت لبتلو. نو د چا په شکونو کې د چا په خبرو کې مه راځئ او خپل زوړ معمول هغه قائم او دائم وساتئ. مسلمانانو دپاره د ټول جمله الاسلام دپاره د مغفرت دعاګانې کوئ. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.